السلام علیکم ملګرو. مسلسل یو دا پوسټونه مخې ته راځي وای د پنځپیر اجتماع ته لاړ نشي او په هغې باندې پیسې خرڅ نه کوي، دغه پیسې به فضول ضایع شي او د ریوڼ طرف ته خپل رخ کوي، ریوڼ طرف ته روان شي، ثوابدارین حاصل کوي. نو ما سوچ کو چې دې خلکو ته آخر د پنځپیر د اجتماع نه مسله څه ده، دوی ته تکلیف څه دی چې د پنځپیریانو په اجتماع باندې تنقید کوي او تر دې حده پورې پوسټونه کوي چې د پنځپیر اجتماع ته تګ او په هغې باندې پیسې خرڅ کول دا زیاده او دا فضول کار دی. نو بیا ما د یو عالم سره رابطه وکړه، هغه نه ما تپوس وکړو چې مولانا صاحب دغه شانې پوسټونه په فیسبوک باندې روان دي، دا صحیح دي که غلط دي؟ هغه ماته ویل چې دا بالکل صحیح خبره ده، د پنځپیر اجتماع نه ځان وساتئ او هلته لاړ نشئ او په هغه باندې چې کومه پیسه تاسو خرج کوئ کوشش وکړئ د ریوڼ اجتماع ته لاړ شي او دا پیسه هلته خرج کړئ، په ځای به شي او په دې ورته ثواب میلاو شي. او که د پنځپیر اجتماع ته لاړئ او دا پیسې مو ولګولې نو دا فضول دي او دا به ضایع شي. نو سوچ مې کوو چې آخر ولې او د دې وجه څه ده. نو نن راته پته ولګېده د پنځپیر اجتماع نه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه راغله. دا د پنځپیریانو عالم دی، د ده نوم دی مفتی فدا صاحب، دا په دغه اجتماع کې ناست دی او خلکو ته نه د سنت خبره کوي، نه ورته د شرک خبره کوي، نه ورته د اسلام خبره کوي، نه ورته د الله او د الله د رسول خبره کوي. بس را لګېدلی دی وایي په خیبر پښتونخوا کې چې څومره مدرسې دي، څومره خلک دي د پنځپیریانو نه علاوه وایي دا ټول ګمراه دي، تباه و برباد دي. دغه شان دي وایي په سند کې کراچۍ کې چې څومره مدرسې دي او څومره خلک دي سیوای د پنځپیریانو نه وایي دا ټول ګمراه دي، زوال مضل دي، نعوذ بالله. د مفتی تقی عثماني صاحب او د هغه مدرسه، مفتی منظور مینګل صاحب د هغه مدرسه، مفتی زرولی خان صاحب د هغه مدرسه، مفتی طارق مسعود صاحب د هغه مدرسه، وایي دغه ټولو مدرسو والا دغه ټول ګمراه دي، زوال مضل دي. صرف پنځپیریان چې یو څو دانې دي په کراچۍ کې وایي هغه اهل حق دي. دغه شان دي وایي خیبر پښتونخوا کې دارالعلوم حقانیه، کوړه خټک، د چارسدي دارالعلوم نعمانیه د شیخ ادریس صاحب، دغه شان دي مفتی عبدالله شاه صاحب چارسده، وایي دغه ټول خلک چې دي نعوذ بالله وایي دا ټول ګمراه دي، دغه مدرسې ټولې د ګمراهانو دي، نعوذ بالله. نو بیا مې سوچ وکړو ما یاره دا خبره دا پوسټونه چې کوم ملګري کوي دا بالکل صحیح کوي، ځکه په کار دا وه چې خلکو ته سنت طرف ته ترغیب ورکړی وی، د شرک او د بدعت نه خلک منع کړي وی، د الله او د الله رسول خبرې ورته ښودلې وی. نو د ریوڼ اجتماع ته چې تاسو لاړ شئ هلته خلکو ته دا نه ښیي چې دا ګمراه دی او دا دی او دا دی. هلته خلکو ته وایي په سنت عمل کوئ، شرک مه کوئ، بدعات مه کوئ، خرافات مه کوئ، د الله او د الله د رسول د الله حکم ومنئ، د رسول په طریقه باندې ومنئ. دغه خبرې خلکو ته کوي. علماء حق، علماء دیوبند خو ځکه په دنیا کې هغه کامیاب دي، کامران دي، مشهور دي، الله رب العزت عزت ورکړی. د هغې وجه دا ده چې صرف او صرف د دین خدمت کوي، د هر څه نه بالاتر هوکر د الله او د الله د رسول خبره کوي. خو دلته بیا دا خلک اجتماع راوغواړي د دین او د اسلام په نوم باندې او بیا پکې داسې قسمه خبرې کوي چې علماء حق، علماء دیوبند د هغوی مدرسو ته او د هغوی علماو ته ګمراهان پکې وایي. الله رب العزت دې دوی ته هدایت وکړي. فتنی دی یو فتنه ده نن سبا، مخکې عملي بدعت فتنه وه، هغې ته موږ اهل البدع عملي ویله، اوس اهل البدع اعتقادي صفدري فتنه، دارنګې کراچوي فتنه. دا داسې فتنه ده چې موږ خپله د بعضو علاقو نه رزلټ موږ سره موجود دی چې په خپله م ویل سرحد مدارس اهل البدع دي، کراچۍ مدارس اهل الحق دي، هغه اهل البدع نه دي چې اوم لیږل هغه ځینه فاضلان رالل د باران نه تیښته کوله، د ناغې لاندې څه شوه، شپه شوه، عملي بدعتي په اعتقادي بدعت بدل شو. فتنه څه ته وایي؟ فتنې معنا څه ده؟ فتنه وایي دې ته چې څوک پرې نه پوهېږي